پنجاب کې یو فوجي افسر و هغه ته یو ښکلې جینۍ د نکاح دپاره پیش کړې شوه چې دې سره ته نکاح وکړې دا خبره ډېره قیمتي ده جینۍ چې پیش کړه هغه قیدانیانو کې وه دا فوجي افسر دی نو هغه پیژاندل نو دی ورته وایي چې تا خو به زه والم نکاح سره اوس خو په دې غریب خبر هم نه و چې د قیدانۍ سره نکاح کېږي او که نه کېږي دا ښځه کولی شي او که نه شي ښځه کولی خو وایه وایي ټیک ده وایي تا به نکاح والم خو ګوره زه به قیداني کېږم نه ما ته به د قیدانیت څه نه وی وایي ای بلکل ته مه قیداني کېږه تا سره موږ څه کار نشته دی خو دا جینۍ ته په نکاح باندې د قیدانیانو هغه چالونه او چالونه ته به پوی هم نه شي او د ایمان نه به خلاص کړی بس نکاح وشوله نو بیا خو رشته داري شو نو دا خواښې ده او دا اصغر دی او دا اوښی دی بس بیا تګ راتګي نو دا تګ راتګ او هغه رشته قایم شوله په دې کې ورو ورو د دوی مذهبي مشران هغه پکې رال او د ده سره بحث مباحثه دې پنجاب کې ګوره ستا فوجي افسر دی نو هغه سره بحث مباحثه هغه چالو کړه نو دا خو ډېر کلاړی ني پاخه رامې ني نو وایي خیر دی موږ تا ته دا نه وو چېرې ته قیداني شو یا په میرزا غلام محمد قیداني ایمان راوړه یا یې منه یا یې مه منه خو ته خیر دی بس خپل الله سره مشوره وکړه استخاره وکړه چې او دا میرزا قیداني دا پیغمبر دی او که نه دی او دغه رسول الله مبارک اخري پیغمبر دی او که د ده نه پس بل پیغمبر راتلی شي دی اوس دې جنجال کې اخته اوس دله د زارو پیلۍ ورکوي د زارو ګوټ ورکوي نو دی وایي دې کې څه ګناه ده خو بس استخاره به وکړم که چېرته زما را پیغمبر په حق او خو نه قیداني کېږم د دوی نه منم او که چېرته استخاره کې او الله سره مې مشوره وکړه او الله راته وښوده چې دا قیداني دا میرزا غلام محمد قیداني دا پیغمبر دی بس او به راته الله ویلي نو الله سره مشوره ده دا په دې غم او جنجال باندې اخته کو د استخاره وکړه چې استخاره وکړه خوب ګوري چې میرزا غلام احمد قیداني دا ناست دی د پیغمبرۍ په شکل کې او دا پیغمبر دی او خلک دې راتاو شوي او خلک د هغه په لاس باندې بیعتونه کوي ایمان راوړي دا چې راپاڅېدو خوب یې ولیدو بس ویل زما په میرزا غلام احمد قیداني باندې ایمان دی او نبی علیه السلام یاده ویل دا آخري پیغمبر نه دی او د هغه نه پس هم پیغمبران رات خلک خبر شو چې دا څه وشو هغه ویل دا الله ومنم او که د مولانو ومنم موږ پښتانه کله دا چغې وایي دا الله ومنم وایي ما خو د الله سره مشوره وکړه الله ویل چې دا پیغمبر دی الله راته وښوده چې دا پیغمبر دی نو د مولیانو دا خپلې علاقې مولیان هغه ورباندې ستړي شو ډېرې هلې ځلې خو هغه ناامیده شو او دا چناب نګر کې دا مسله هلته وه مولانا یوسف لدیني شهید رحمه الله هغه رالی جلسه وه سالانه دغه شانه پروګرام و هغه ته چا بیا وویل چې دغه شان مسله پیښه ده نو بیا به هغه د علماو سره ملاوېدوم نو ویل ما له د اطمینان جواب نشي راکولی ما الله سره مشوره کړې بس ما ته الله وایي چې دا صحیح پیغمبر دی زه د مولیانو نه منم نورو سره نه ملاوېږم زه یې تنګ کوم خو بیا چې د یوسف لدیني شهید رحمه الله یې واورېد چېرې دا خو دی کې غټ عالم دی ویل خیر دی ده سره به ملاو شم بیا هغه چې کېناسته خبرې لویه قیصه ده نو هغه ورته وویې هغه لاسونه یې ورله ښکل کړه د هغه قیداني او دا هغه خپل د مینې اظهار یې وکړو او په دې زړه کې دا وویل لکه ده خو به دا ویل چې د الله ومنم او که د ملا ومنم نو دی وایي دې زړه کې ما دا وویل په خوله خو مې ویل چې نن د دې ملا ومنه او د الله مه منه نن د دې ملا ومنه او د الله دا ظاهري ډېره بده خبره ده چې د الله مه منه او زما وایي ما دې زړه کې ویل هغه ته مې دا ویلی هم نه شي چې د الله مه منه او زما وایي ته پکې لا د کم باغ اموله یې او ګازر یې وایي ما هغه ته ویې خبره مې ورته شروع کړه دا دومره قیمتي خبره علماو له الله ډېر فهم ورکړی چې تا ته کله دی دا وسوسه واچوله او دا د زارو پیلې د قیدانیت درکوله چې خیر دی بس ته استخاره وکړو که بس درته حق ښکاره شو ویې منم که حق ښکاره نه شو مې منم بس دا ایمان د دقه خبرې سره چې ستا د نبي علیه السلام په پیغمبرۍ کې شک رالی چې دا آخري پیغمبر دی او که دی او که نه دی او دا خبره دله ذهن کې واچو چې دا میرزا غلام محمد قیداني دا پیغمبر دی او که نه دی نو چې کله دا شک در وغورځو ستا د رسول الله مبارک آخري پیغمبر کېدو کې شک شو چې شک رالی ته کافر شوي او چې کافر شو تا استخاره وکړه نو کافر ته الله بیا دقه شانه قیدانانو ته الله پاک څه ښیي پیغمبرانو ته ښیي خلک د هغه په لاسونو باندې بیا که ستا نه ایمان تللی او ته مسلمان نه وي ستا مشوره الله سره نه وه ته په سمه باندې نه وي ځکه نه ته الله دغه خبیث خوبونه او دغه خبیث یې درته وښودو که ستا د زړه شیشه صفا وې مسلمان وې او مؤمن وې بیا یې درته هغه قیدانې پیغمبر نه ښودو د دې د وجې نه امام صاحب وایي چې موږ رسول الله مبارک آخري پیغمبر بلا دلیله منو رسول الله مبارک آخري پیغمبر
بلا دلیل او چې څوک د دلیل مطالبه وکړي چې ما ته بیره دلیل پیش کړه کنه د آخري پیغمبر دی او کا دا سړی وي کافر دی دا سړی ولې تا دا یقین نه دی ستا دا ایمان نه دی تا پکې لا شک دی چې ته دلیل نه غواړې که چا دلیل مطالبه مو که په عقیده ختم نبوت باندې دا سړی کافر دی نو تعالی په دا ذهن جوړ کړی نو دې کافر کړی نو بس هغه په جړا شو بیا د هغه دواړه لاسونه خپل کو واپس مسلمان شکمزاري چې ورکړي وغه په واپس الټه یو کې نو ته وګوره څومره جنجال خزه به راکوي چې خیر دی بس کنه تاسو ته یو استخاره وکړه نو څومره لوی جنجالونه او افسران خلک او ددار خلک نو ما ته څه پیپر ولې او غازره چې ما ته بدوکا نکي نو چې کله زمونږ د دغه شان علماء سره تعلق وي دغه مجالس سره تعلق وي هغه مجلسونه بیانونه وورو ان شاء الله دغه فتنې به نخکار کیږي الله دې ما تاسو سره دغه فتنې نه محفوظ او ساتي واخلو